السلام علیکم. په خیر راغلی د ټي هب د سی پلس پلس پښتو کورس لیکچر 43 ته. په نن لیکچر کې موږ په ډیفالت ارګومنت اند کانسټنټ ارګومنت باندې ډسکشن کوو او پریکټیکل کار به ور باندې کوو. نو د نن لیکچر لپاره به زه دلته راشم او یو فایل به کریټ کړم. د فایل ته به زه نیم ورکړم لیکچر انډرسکور 43.cpp او دا به زه انټر کم او دلته به زه بویلر پلیټ کوډ ولیکم. دلته به زه راشم تاسو ته به زه یو فنکشن کریټ کړم. د دې ریټرن ټایپ به زه INT واخلم بلکې فلوټ به واخلم یا به زه ډبل واخلم چې تاسو دا ونی چې ته همیشه INT نه سټارټ اخلي. نو زه به دلته ډبل واخلم ریټرن ټایپ او دلته به زه نیم ورکړم چې ملټیپلای. دا ما سره څه کوي؟ دا ما سره ملټیپلیکیشن کوي. او دلته به زه دوه پیرامیټرز واخلم INT A بلکې دا به زه په ډبل کې واخلم ډبل A او ډبل B. صحیح شو؟ دا به دوه ویلیو اخلي دوه ارګومنټس به اخلي اکچوال ویلیوز او ما سره ریټرن کوي ملټیپلای کوي بیا ما سره ریټرن کوي. دلته به زه ولیکم A ملټیپلای بای B. صحیح شو؟ اوس زه راځم مین فنکشن ته او دا فنکشن کال کوم دوه ویلیو ورته ورکوم چې دا ته ملټیپلای کا او بیا ما سره ریټرن کا. دلته به زه واخلم ریزلټ او دلته به زه راشم څه به وکړم ملټیپلای والا چې کوم فنکشن دی هغه به زه کال کم ملټیپلای او دوه ویلیوز به زه ورته ورکړم. زه ورته واخلم چې 10.5 ملټیپلای کا له څه شي سره 5.5 سره ملټیپلای کا. صحیح شو؟ او دلته به زه راشم یو انډل به ولګوم. دا پروګرام چې زه رن کم نو سرپرایز ما سره به 10.5 او 5.5 خپلو کې ملټیپلای شي او ما سره به ریزلټ پرنټ آوټ شي 57.75 ما سره پرنټ آوټ شو. اوس که زه وغواړم چې دلته څه وکړم صرف دا 10.5 ورته ورکړم نو که دا پروګرام زه رن کم نو ما سره به نو سرپرایز ایرر به ما سره ترو شي. تاسو به هم دا خپل ځان سره ویلو چې یاره دا به ایرر ترو کوي او ایرر ما سره ترو کو. اوس ځینې وخت موږ داسې فنکشن جوړو چې هغه موږ سره یو ویلیو واخلي هلته به موږ سره ارګومنټس دوه وي. مطلب دلته که تاسو دې فنکشن ته وګورئ موږ سره دوه ارګومنټس دي ډبل A او ډبل B. که زه وغواړم چې دغه ډبل B چې کوم دی دا زه چینج کړم او دلته زه یو ویلیو ورته که زه وغواړم چې دغه B چې کوم دی دې ته زه ویلیو اساین کړم د اول نه ورته ویلیو ورکړم. ځینې وخت موږ سره پروګرامینګ کې داسې پرابلم راځي چې په هغې کې موږ ورته ډیفالټ پیرامیټر اخلو چې په هغې کې موږ بیا څه کوو ډیفالټ ارګومنټ اخلو. نو زه به دلته B ته ویلیو ورکړم او دلته به زه ورته واخلم 5.5. صحیح شو؟ سیمیکولن ضرورت نشته. سمپل ما څه وکړه B ته مو ویلیو ورکړه 5.5. اوس که زه دا پروګرام رن کړم نو ما سره به ایرر نه ترو کوي. صحیح شو؟ ایرر ما سره ترو نه که د دې نه چې کوم دی ما سره راغی 10.5 ملټیپلای 5.5 57.5. دا 10.5 چې کوم دی د دې والا کاپي به جوړ شي په A کې به سټور شي او B چې کوم دی الریډي موږ سره 5.5 ده. نو دا به خپلو کې ملټیپلای شي او ریزلټ چې کوم دی او ما سره دلته ریټرن شي او ما سره به پرنټ آوټ شي. دا به زه چینج کړم زه به ورته ولیکم چې 20.7 ها 20.7 دا پروګرام به زه یو ځل دوباره رن کړم چې تاسو دلته ډیفرنس ښکاره شي. نو سرپرایز نو ډاوټ ما سره 57.75 چې کوم دی هغه د دې والا انسر دی ریزلټ دی او 113.85 چې کوم دی هغه 20.7 والا دی. نو دا 20.7 بلاړ شي په A کې به سټور شي د دې والا کاپي ښه ایګزیکټ دغه ویلیو چې کوم دی موږ سره نه ځي صرف د دې والا ویلیو موږ سره جوړه شي هغه ویلیو دلته صرف د دې والا کاپي موږ سره جوړیږي هغه کاپي دلته راشي موږ سره په A کې به سټور شي او B والا چې کوم دی هغه 5.5 ډیفالټ ارګومنټ دی ډیفالټ ویلیو ده نو هغه به دې سره ملټیپلای شي او ریټرن به شي دوباره به د کوم ځای نه چې کال شوی هلته به موږ سره ریټرن شي. نو دې ته ډیفالټ ارګومنټ. که زه چېرته وغواړم چې A والا ویلیو زه ډیفالټ کړم مطلب A ته زه ویلیو ورکړم انشلایز یې کړم زه به دلته واخلم 10.5 او دا B چې کوم دی زه به د دې نه ویلیو لرې کړم صرف B به واخلم مطلب انشلایز کوم به نه. اوس که زه دا پروګرام رن کړم نو ما سره به ایرر ترو کېږي او که نه دا تاسو کمنټ وکړئ ښه زه به تاسو ته انتظار وکړم لږ. نو که تاسو چېرته لیکلي چې موږ سره به ایرر نه ترو کېږي نو تاسو بالکل غلط یې ښه ایرر به ترو کېږي. که زه دا پروګرام رن کړم نو ما سره به ایرر ترو شي. صحیح شو؟ ما سره ایرر ترو شو. ولې؟ نو کله هم چې تاسو
ډیفالت آرګومنټ اخلئ پیرامیټر انیشلایز کوئ نو هغه به تاسو د رایټ نه سټارټ اخلئ مطلب بي نه به سټارټ اخلئ که چېرته موږ سره دلته سی وه نو موږ به سی نه سټارټ اخیسته که زه چېرته راشم بي خو تاسو وکوته چې کله موږ ا ته ویلیو نه ورکړې بي ته موږ ویلیو ورکړې وه ډیفالت آرګومنټ موږ اخیستی و نو موږ سره ایرر نه ترو کېده باقاعده موږ سره دلته پرنټ آوټ شو اوس زه راځم بي ته م ویلیو ورکوم بي ته به زه ویلیو ورکم 5.5 صحیح شو بلکې دا به زه لږ چینج کړم 7.6 به ورته واخلم اوس زه راځم دا پروګرام زه رن کوم نو ما سره به ایرر نه ترو کېږي ولې ځکه چې 10.5 په کاپي به جوړ شي او په کې سټور شي دا ویلیو چې کوم دا به دیز نه کمپایل ټایم کې لري شي ښه کله چې دا فنکشن ایگزیکیوټ کېږي او د 5.5 والا چې کومه کاپي دا به لاړ شي په بي کې به سټور شي 7.6 به اوور رایټ شي صحیح شو او بیا به خپلو کې ملټیپلای شي دلته ما سره ریزلټ راشي بیا به څه وشي 20.7 چې کوم دی دا به راشي په ا کې به سټور شي ښه اوله ویلیو چې کومه دلته موږ ورکړي هغه به راځي په ا کې به سټور کېږي مطلب د دې والا کاپي ایګزیکټ دغه ویلیو نه چې کله هم زه وایم چې 20.7 به دلته راځي نو تاسو پوهیږئ چې کاپي به راځي کاپي به جوړېږي کاپي په دې کې سټور کېږي بیا به 20.7 چې کوم دی دا به راشي د دې والا کاپي ا کې به سټور شي او بي چې کوم دی دا به ډیفالټ واخیستل شي 7.6 ځکه دلته ما دویمه ویلیو نه دی ورکړی نو 7.6 چې کوم دا به دې سره ملټیپلای شي او ما سره به دلته ریزلټ ریټرن شي نو هوپ چې په دې باندې تاسو پوه شوي همداشان ما تاسو ته په نوټ کې هم ډسکس کړی دی چې سم ټایم وین وی کالینګ ا فنکشن وی می ناٹ وانټ ټو پرووایډ آل د آرګومنټس کله کله موږ داسې فنکشن جوړ کړی وي یا داسې فنکشن موږ کال کوو چې موږ نه غواړو ټول ویلیو یا ټول آرګومنټس ورته ورکو پاس یې کړو every time in such cases C++ allow us to assign default value to parameter په دې کیس کې C++ موږ الاو کوي موږ ته اجازه راکوي چې موږ څه وکړو ځینې ډیفالټ پیرامیټرز واخلو صحیح شو if the user does not pass a value the function automatically use the default value کله چې user value ورته پاس نه کی argument ورته پاس نه کی نو بیا function څه کوي default value استعمالوي ښه automatically default value استعمالوي definition simple definition ما تاسو لیکلی چې a default argument is a value assigned to a function default argument موږ سره یو value چې هغه assign شوی to a function parameter ته that is automatically used if no value is provided when the function is called basically automatically هغه ورته هغه value provide کیږي چې کله function call شي او value argument ورته pass نشي automatically هغه value به راوخیستل شي دا نور تاسو خپل ټچ کړئ او په دې کې ځینې پروګرام تاسو لیکلی هم تاسو رن کړئ next موږ سره دی constant argument اوس constant argument څه شی دی کله چې موږ د یو ویریبل نه مخکې constant ولیکو نو هغه ویریبل به موږ نشو چینج کولی که زه دلته ولیکم INTA صحیح شو او دې ته زه ویلیو ورکم 5 او بیا زه وغواړم چې دا پرنټ آوټ کړم نو زه به ولیکم چې د value of A او دلته به زه واخلم څه شی A والا ویلیو زه به دلته واخلم A او دلته به زه راشم یو انډل به واخلم انډل صحیح شو انډل کله کله بس مس ټایپینګ رانه وشي دا پروګرام که زه رن کړم او دا چې کوم دی دا به زه کمنټ آوټ کړم نو سرپرایز ما سره به څه شی پرنټ آوټ شي 5 به ما سره پرنټ آوټ شي ښه دا ایرر ځکه ترو کوي دلته به زه لږ فري سپیسز واخلم او دا پروګرام به زه دوباره رن کړم نو تاسو کتلی شئ چې ما سره پرنټ آوټ شي د ویلیو اف A 5 اوس که زه وغواړم چې د A والا ویلیو چینج کړم نو زه به ورته ولیکم چې A او 20 به زه ورته اساین کړم اوس به ما سره د A والا ویلیو څه شي 20 به شي او ما سره پرنټ آوټ شي ښه 20 به ما سره پرنټ آوټ شي د ویلیو اف A 20 که زه چېرته راشم د دې INT نه مخکې constant ولیکم CONST ولیکم constant اوس که زه دا پروګرام رن کړم نو دا ما سره ایرر ترو کوي ایرر به ځکه ترو کوي چې دلته ما سره ولیکي چې assign of read only variable ځکه چې دلته ما constant لیکلی مطلب دا unchangeable دی دا ته چینج کولی نه شي دلته ما د چینجینګ کوشش کړی دی که زه دا دیز نه ریموو کړم او پروګرام زه دوباره رن کړم نو اوس به ما سره ایرر نه ترو کوي 5 به ما سره پرنټ آوټ شي ښه دې ته یې constant اوس constant argument څه شی دی constant argument لپاره به زه دلته راشم او یو بل فنکشن به جوړ کړم INT او دې ته به زه نیم ورکړم sum او دلته به زه دوه پیرامیټرز واخلم INTX او INTY صحیح شو او بیا به زه دلته راشم څه به وکړم return X plus Y دا ما سره ته پلس کا او بیا ما سره ریټرن کا بلکې زه به یو کار وکړم دلته به دا فنکشن چې کوم دی چې تاسو ښه پوه شئ چې کانسټنټ آرګومنټ موږ دلته څنګه اخیستلی شو زه به دلته ولیکم سمپل ډسپلی او دلته چې کوم دی دا به زه دې ځای نه لرې کړم
INT x به زه صرف واخلم او دا چې کوم دی دا به زه void کوم ښه void return type چې کوم دی ما وانخیسته او دلته به زه ولیکم cout والا statement دلته به زه واخلم چې the value چې کوم دی is دلته به زه واخلم x ښه صحیح شو دلته به زه x واخلم او handle به واخلم او handle به واخلم صحیح شو دا پروګرام به زه رن کم لیکن اول چې کوم دی دا فنکشن به زه کال کم او د INT نه مخکې به زه څه ولیکم constant صحیح شو CONST به زه ولیکم constant صحیح شو دا اوس موږ سره دغه ارګومنټ چې کوم دی سوري دغه پریمیټر موږ سره کانسټنټ شو دا پروګرام به زه دې ځنه رن کما لیکن اول به زه کال کما دا چې کوم دی دا به زه دې ځنه کمنټ آوټ کما او دلته به زه راشم زه به دلته څه وکړم ډسپلی به ولیکم ډسپلی او 10 به ورته زه ویلیو پاس کم صحیح شو دا پروګرام چې رن کم نو سرپرایز ما سره به 10 پرنټ آوټ شي ښه 10 به ما سره پرنټ آوټ شي ته ویلیو از 10 اوس که زه وغواړم چې دا زه چینج کما دې ځینه مطلب زه دوباره کال کم او دا 10 چې کوم دی دا زه ورته 20 کم نو تاسو اوس وایئ چې ما سره به دا پروګرام ایرر ترو کی او که ما سره به سکسسفولي رن شي نو سرپرایز ما سره به دا ایرر نه ترو کوي ښه ما سره به دا the value is 10 and the value is 20 ما سره پرنټ آوټ شو ځکه تاسو ته ما ویلو چې 10 exactly موږ سره هلته نه ځي د 10 والا کاپي موږ سره ځي نو کاپي کې دلته چې کوم دی دلته چې کله کاپي راشي په کاپي کې به موږ سره چینجینګ نه کېږي دلته چینجینګ کېدی شي ځکه ما ورته 10 ما چینج کړی 20 ما ورته ورکړی که زه دلته چینجینګ وکړم نو ما سره به ایرر ترو کوي زه به دلته واخلم چې x والی ویلیو تکا 15 دا مو ورته ولیکه او دا پروګرام به زه رن کم نو ما سره به ایرر ترو کړي ولې چې دلته ته چینجینګ نشي کولی assign of read only parameter ته صرف دلته ریډ کولی شي چینج کولی نشي صحیح شو که دا زه دې ځنه کاپي کما کنټرول C او بیا کمنټ آوټ کما او دلته زه راشم څه وکړم کنټرول V کما او دې ځنه زه دا کانسټنټ چې کوم دی هغه زه دې ځنه لرې کم اوس دلته چینجینګ کولی شم ښه دلته زه چینجینګ کولی شم دلته به صرف دغه ډسپلی 10 مطلب 10 به هلته ما سره کاپي شي زه اوس که دا پروګرام رن کم نو ما سره به څه شی پرنټ آوټ کېږي 10 به ما سره نه پرنټ آوټ کېږي 15 به پرنټ آوټ کېږي ولې چې دلته ما چینجینګ کړی دی که زه دلته کانسټنټ واخلم دغه پریمیټر کانسټنټ کم نو بیا به ما سره ایرر ترو کوي ایرر به ولې ترو کوي چې دا ما سره کانسټنټ وي دلته ما چینجینګ کړی دی نو بیا به ورکې چینجینګ نه کېږي صحیح شو نو آی هوپ چې به دې کنسپټ باندې تاسو پوه شوي چې ډیفالټ ارګومنټ څه شی دی او کانسټنټ ارګومنټ څه شی دی ډېر ایزي کنسپټ لیکن په دې کې سټوډنټ چې کوم دی اکثر غلطیږي ځکه چې ایکسپلینیشن ورته څوک صحیح نه کوي نو په ایزي طریقې سره ما تاسو پوه کړئ اوس زه راځم تاسو ته یو ریل لایف پروګرام لیکم چې دا موږ سره په کوم ځای کې په کار راځي دلته به زه راشم او یو ریټرن ټایپ INT به واخلم او د فنکشن ته به زه نیم ورکړم کیلکولیټ او دا پروګرام چې کوم دی دا به زه کاپي کم او په نوټس کې هم تاسو ته هلته پیسټ کړم تاسو د نوټس هم دا اکسس کولی شئ زه به دلته څه وکړم یو دوه پریمیټرز به واخلم دلته به زه واخلم کانسټنټ او دلته به زه ډیټا ټایپ واخلم INT او دې پریمیټر ته به زه نیم ورکړم پرایس چې دا ما سره نه چینج کېږي او بل به زه ډیفالټ ویلیو واخلم چې هغه موږ سره ټیکس وي نو زه به واخلم ټیکس او په دې کې به زه سټور کړم 5 نو دا موږ سره ډیفالټ ارګومنټ شو ښه او بیا به زه راشم د دې فنکشن په باډي کې به زه ورته ولیکم چې ریټرن کا پرایس پلس څه شی ټیکس مطلب یو سیز داخلي نو دغه سیز پرایس او په هغې چې څومره ټیکس وي هغه به تاسو سره پې کېږي او زه راځم دلته څه کوم دا به زه کمنټ آوټ کړم دلته به زه راشم دلته به زه یو سټیټمنټ ولیکم او ولیکم چې کیلکولیټډ پرایس او بیا به زه دلته واخلم چې کیلکولیټ او پرایس به ورته ورکړم فار ایگزامپل د دې سیز چې کوم دی 100 پرایس دی نو 100 ما ورته ورکړ او دلته به زه راشم هینډل به ولګوم هینډل دا پروګرام چې زه رن کړم نو ما سره پرنټ آوټ شي 105 ځکه 5 په هغې کې ټیکس دی که زه دلته ولیکم چې کیلکولیټډ پرایس ود ټیکس د ټیکس سره چې تاسو ته په دې کې ډیفرنس ښکاره شي نو 105 راغی او که زه دلته دوباره یو بل سټیټمنټ واخلم چې د هغې والا 200 دی او موږ سره 200 مطلب 100 باندې 5 روپۍ دی او په مطلب په 100
مطلب په 100 کې موږ سره 5 روپۍ ټیکس وي او په 200 کې موږ سره 10 نو بیا به زه ورته 10 ډیفالټ ارګومنټ نه استعمالوم بلکې 10 به زه ورته ارګومنټ ورکم اکچوال ویلیو. اوس که دا پروګرام زه رن کم نو اول والا به موږ سره 105 پرنټ اوټ شي او دویم والا به 210 200 او 10 بلاړ شي. د دې والا کاپي به جوړ شي دلته به راشي په فنکشن کې به سټور شي او بیا موږ سره پرنټ اوټ شي. که زه وغواړم چې او که څوک دلته وغواړي چې پرایس والا ویلیو چې کوم دا په دې فنکشن کې چینج کړي نو هغه به هغه به د دې ایبل نه وي چې هغه دلته په فنکشن کې د پرایس والا ویلیو چینج کړي ځکه چې ما کانسټنټ اخیستی. نو آی هوپ چې په دې باندې تاسو پوه شوي. نو دا زموږ نوی ویډیو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.